او کوي دا زمونږ طالبات جنکۍ دي د لرې لرې نه پکې راغلي دي یو ځای بل ځای دي بګي مسافري دلته دا دومره ورځې څلوېښت ورځې وکړه دا لکان ملګري دي د لرې لرې دي مسافرۍ دلته وکړي دو ټولو ته دعاګانې وکړي چې الله په خپلو مقاصدو کې دا ټول کامیاب کړي پروردګاره دا څومره خلک راغلي دي الله جزاک دي ستا در ته راغلي تا ته لاسونه اوچت کړي ستا په در باندې په تندیک دي ستا در کې چولې پورې کړي دي رب چې دې در نه څه غواړي هغه ورله ورکړي پروردګاره بیمارانو ته شفا ورکړي موږ د عارف احمد قریشی دا مور او پلار دواړه وفات شوي دي هغې ته دعا وکړي چې الله دواړو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي زمونږ څوک بیمار خورې بیماره ده هغې ته دعا وکړي چې الله ورته شفای کامله ورکړي د الاجي د کور کې بیماري ده هغې ته هم دعا وکړي چې الله شفای کامله ورکړي بلکې زه به دا ووایم چې زمونږ دې ځای کې مفتی مطهر شاه صاحب زمونږ ډېر ښکلی بزرګ او زمونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت روح روا د تاثیر کاټلنګ هغې بیمار دي هغې ته ډېره دعا وکړي چې الله شفای کامله ورکړي زمونږ څومره مشران دي اکابر دي هغه زمونږ په ختم نبوت مشران دي که یا په نورو ګوندونو کې څومره علماء کرام دي خصوصا امارت اسلامي افغانستان دی دغه ټولو زمونږ مشرانو ته دعا وکړي چې الله ورله عمر دراز ورکړي پروردګار عالم دا څومره اجزان راغلي دي ستا در ته الله ستا د کتاب د ختم په سلسله کې په دې موقع باندې راغلي دي رب تا ته ټول ښکاري د ټولو اداګانې تا ته ښکاري د ټولو مناجات تا ته ښکاري لاسونه اوچتولې تا ته ښکاري پروردګار عالم تا ته لاسونه اوچت کړي دي الله په دې ټولو اجزانو باندې خپل رحم الله موږ ستا جزان بندگان یو کمزوري یو غلطۍ کوتاهۍ به موږ نه کېږي موږ نه الله ګناهونه هم کېږي لیکن الله موږ تا ته ګورو په تا ته زموږ اسره پروردګاره تا ته ګورو ته زموږ اسره الله زموږ ګناهونو باندې پردې واچوه زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړه الله انده ژوند کې موږ له نیکۍ کولو توفیق راکړه د ګناه نه زموږ نفرت پیدا کړه الله نیک کارونو سره محبت پیدا کړه خپل کتاب سره خپلو خاصو بندګانو سره الله زموږ محبت پیدا کړه پروردګار عالم څومره خلک چې راغلي دي الله ډېر په عاجزۍ لاسونه اوچت کړي دي الله دې روژه په خوله باندې ستا د کتاب د ختم په موقع باندې ډېر ډېر څه به دي غواړي الله چې څه در نه غواړي هغه ورله ورکړي پروردګاره چې دې در نه څه غواړي هغه ورله ورکړي مسلک اهل سنت والجماعت اکابرین دیوبند الله ته د هر طرف نه حفاظت او فرمایي نن سهار وختي دی پېشمني وخت کې غالبا پېشمني ټیم یا بیګا تراویح چې ختم شي په دې میروس کې یو مولانا صاحب صرف خپل کور ته لاړو چې کور ته تلو غرور ته وی تا سره دا لوفر الک راځي خپل ځای ته وې دې ځان سره مراوله انو بیا هغه لوفر به هر وخت بیا راته مولانا صاحب هغه لوفر په کمره کې بند کړي خپل رور ته وی تام کمره کې بل کې بندو هغه مولانا صاحب وښته شپه کې بیګا تراونه بعد قران ویلو دغه حالاتو کې دعا وکړي چې الله تعالی په دې وطن کې د علماء او حفاظت فرمایي بل عزیزانو دا یو خبره غوړې ذهن کې کې دی قسم د دجالی فتنه غره حمله کول والدا نږدې نه نږدې وخت کې دی چې دجال راشي او موږ له دجال د شیطانت داغه د تدبیرونو داغه د مکر غره مونږ تاسو مقابله نشو کولای دغه مقابله بکیږي د الله په طاقت سره چې الله نه طاقت غواړي چې پروردګارا د دجال د مقابله موږ له قوت راکا الله علماء سره ملګرتیا نصیب کا دا علماء به ګره دجال د فتنې نه بچ کی ځکه د مهدی فوج په مدارسو کې مساجدو کې تیاری اقوا دجالی فتنې تیاریږي د علماء ملګرتیا اوساته ګره کلک ملګری شي د علماء ازانو ګره چا چې د علماء په سي کنزل او بدرت ویلي دي الله داسې ذلیل کړي دنیا تماشا کړي دا او دا چې کوم کيوم نو یو ځل به وي نه تاسو وایي چې فلان کې په ډېر ناکاره خلق وځي ناکاره خلق فلان کې وځي اغله پولیسو نشو دا به تاسو ګوري چې هغه سره الله سکي دا به تاسو تماشا وکړي زما درته چیلنج سره ویم چې تاسو به وګورئ چې الله به سره سکي په دې وجه دا به غواړم پنن دور کې کم از کم اس پته نه لګي نن د کسبا ده دجال راضي او د مهدی ورپسې ظهور کیږي مسیح علی السلام را تک کیږي اسنه چې مونږ د دې علما او د دې قران مخالفین یو بیا به ګوري چې ناراضي بیا مونږ الله نه کې لارې ته نه راولي مهر بلګېدلې الله دې دغه مهر نه مونږه تاسو محفوظ وساتي عزیزانو
د چا کورونو کې بیماران دي ټولو ته دعا وکړي الله شفای کامله ورکړي. من کور کې بیماران دي ډېر، هغه ټولو ته دعا وکړي چې الله شفای کامله ورکړي. او ټول الله کل عالمان با عمل کی د کور یو یو بچي الله کل عالمان با عمل کی. منګه والد صاحب او ترو هغه ته ډېر دعا وکړي چې الله ورله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ترور میوانیا نکو ستاسو کده چاچا پکور کې سو کو فات شي وي هغه ته دعا وکړي الله ورته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. نو موږ ډېر ملګری به دې وخت کې وفات نه وي په قبرونو کې وفراتی او نن باغه محتاج دي ته چې مونږه تاسو ورته دعا وکړو الله زموږ دعا د غي په حق کې قبول کړي. پروردگار عالم وطن عزیز پاکستان نه د قادیانانو د تسلط ختم کړي. الله ټول دنیا کې د قادیانانو تسلط ختم کړي. الله کفر ټول یو شوی دی، مسلمان دی یو بل مخالف دی. مسلمان الله دیدت تور یا دانسته تور یا نادانسته تور مسلمان غسته دی. پروردگار عالم د مسلمان د عقیدت کندون محفوظ ساتي. مسلمانانو خپلو کې اتفاق اتحاد راولي، عقیده د مسلمانانو مضبوطه وساتي. اکابرین امت چې کوم علماء دیوبند کوم متمشن پرېخ او الله غمیشن د کامیابولو توفیق راکړي. صحابه په طریقو د تلو موږ له توفیق راکړي. الله د مدارس اسلامیه او د مساجد او حفاظت او فرمایي. پروردگار عالم موږ ستا بندگان ډېر عاجزان دي. الله تعالی عاجزه سره سوال کو موږ نه کم ګناهونه شوي دي الله ټول تاغه معاف کړي. آئنده ژوند کې الله د نیکو کارونو کولو توفیق راکړي. مونږ کورونو کې بیماران دي الله ټولو ته شفا ورکړي. ما دې رور ته دعا وکړي دي طالبانو ډېر خدمت کوي ټول کال جامع ال صفا چې څومره کارونه دي د جامع ال صفا څومره خدمات دي دا هغه په سر باندې د استادان ټول هغه سر رابطه ساتي. غته ډېر دعا وکړي الله ورته شفای کامله ورکړي. زم چې دا دومره بیغم ام بچای ژوند تیروم داغه په سره تیروم دعا وکړي چې الله ورلا شفای کامله ورکړي. اولاد الله کل عالمان با عمل کوي سره زموږ د ټولو د اولاد الله کل عالمان با عمل. پروردگار زمانه د فتنه او فساد نه مونږه تاسو محفوظ ساتي. الله د زمانه د فتنه او فساد نه الله مونږه تاسو محفوظ ساتي. الله د ظالمانو ظلم نه مونږه تاسو محفوظ ساتي. الله د اشرار او د شر نه مونږه تاسو محفوظ ساتي. پروردگار عالم د قران د انوارات زموږ تاسو په کورونو باندې ووري او الله د ټولو رزق حلال کې برکت واچي. دا کوم مرض چې راغلی دی الله یا راوستل شوی دی یا راغلی دی پروردگار عالم توړي خو تعالی چل درځي الله دې مرض نه موږ ټول محفوظ ساته. پروردگار عالم دا ټول مسلمانان د دې مرض نه بچ کا. زموږ د وطن عزیز پاکستان یو بچي د دې مرض نه بچ کا. دا مرض دلته نه الله واپس اولېګا. پروردگار عالم موږ ته محفوظ کا. الله موږ د دې مرض د دې وبا نه الله د مسلمانان ټول بچ کا. پروردگار عالم دې مسلمانانو زندګۍ کې ته برکات واچوا. الله په صحت کې برکات واچوا. پروردگار عالم دار کې سم امراض او روحاني جسمانی نے محفوظ کا. لازم شان وای ما ته دعا وکړي دې ته ډېر دعا وکړي الله ورته شفای کامل ورکړي. لالاجی ویلو دعا د پاره کرامت لالاجی بسور کا کاویلو دا غیرو نور خطاب داغه د پاره د طالبان لا په رسخیم نه را لګل یا د ځان لال کړي هغه تم دعا وکړي چې الله ولله جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي. نور کده چا بیماران یا بدرته طلبه او اکسیډنٹ کړو سالکانو سره هغه لکان هسپتال کې دي د بیماران دي چاریز شلې دي چا پښلې دي هغه جزان چې څنګه بیماران دي ټول ته دعا وکړي الله ورته شفای کامله ورکړي. الله بدرز دې ځکه په برهان کې نن به تقریبا ذا بدر ما سنبدال کې بیان ما ستن را تاخل کوي مقامي ټیم او لاهور نه گاډي را روانو ټول پکې دې مردان ثوابه کاټلنګ دې پښتانه مسلمانانو ټول گاډي موټروي نه لاندې پریوت باقي کې په ځای باندې 15 کسان شهیدان شو. نو ټول د چا پکټ او چا لاس د چا سترګه هغه ټول ته دعا وکړي چې الله شهادت په خپل در کې قبول کړي. تحریک لبیک والو چې کوم شهادتونه شوي دي چونکه د ناموس رسالت د پاره شوي دي اگر چې زمونږ سره عقیده نظریه کې اختلافي هغه ته دعا وکړي چې الله د شهیدانو د جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي او الله دغه تحریک کامیاب کړي. د فرانس د سپی الله زمونږ د دې وطن نو باسي چې څوک په دې باندې کله کودريږي الله په خپل تورې تباہ او برباد کړي. مسلمانانو وطن ته محفوظ کړي. پروردگار عالم زمونږ وطن کې زمونږ د پیغمبر دشمن لا الله د اوسېدو ځای مو ورکاوه. الله زمونږ د پیغمبر دشمنان د دې وطن نه روکا. د صحابه کرامو دشمنان د دې وطن نه روکا. الله د وطن بچي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت کوونکې جوړ کا.
پروردگار عالم د وطن بچے بچے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت کون کے جوڑ کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سمرا مشرات دی اللہ تو ورته کامیابی نصیب وساتي موږ مشران قائدین چې په میدانونو کې نن ولاړ دي د باطل قوتونو مقابله کوي الله ته دا ټول حامی او ناصر شي پروردگار عالم ته حامی او ناصر شي رب کریم زمونږ رضا شي الله خپل رضا موږ سره شامل حال کې څومره علماء کرام چې شهیدان شوي دي رب کریم او یا زمونږ نور ملګرو کې څوک شهیدان شوي دي الله دغه ټول شهیدانو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي بعضو شهداو د پاره ملګرو دعا د پاره ویلي دي هغه تم دعا وکړي چې الله ورله ګران لارې آساني کی الله ورته ژوندۍ موړو کې مشقتونه تکلیفات ختم کی د چا دشمنه طرف غني دي الله دې هغه دشمنه په دوستۍ باندې بدلېږي په محبتونو باندې بدلېږي الله دې قوم په میانس کې دشمنه طرف غني ختم کا الله دو یو بل سره محبت پیدا کا یو بل سره الفت پیدا کا په دې محله کې کم مشران کشران همزولي چې کم وفات شوي دي الله مغفرت نصیب کې کم بیماران دي شفای کامله ورته ورکې اعتکاف ته د عملګری ناس دي دعا ورته وکړي الله دې اعتکاف په خیر خیریت سره تکمیل ته سر ته ورسي پروردگار عالم دې بیماران ټول ته شفا ورکړي دا بیبي په پوجي اجازه بیمار ده هغه ته دعا وکړي چې الله ورته شفای کامله ورکړي اقوره خپل رضو فات شو هغه ته دعا وکړي الله جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي کم خلک چې موږ مدرسې سره کوم مدد کړي زینونه نه عالم لیکن کم چې مومي تور ډیر زیات امداد کوي او کوم کړي د مدد الله کاغه لګ دې کډیر دې الله تعالی سره د حشر میدان کې داغي بدلا ورلور کې پروردگار عالم نور مدارس سره زور مدد کوي الله د حشر میدان کې داغي بدلا ته ورکې پروردگار عالم چا دې طلباء او خدمت کړي دې الله کچا جانی طور مالی طور دې سره باندې ترلې والی مدد دې کړي الله تور سره په خپل باندې مدد وکي الله دا خلق امداد تو کې زمون کوم ملګرو چې دعا د پاره ویلي زمون رضوان نجی صاحب دے یا تاج محمد نجی صاحب یا زمون نور دا غي ملګری دي یا زمون دلته شاه منصور کې دا پرنسپل صاحب دي نور ملګری شاه منصور شیخ صاحب دے سابق صاحب یا شاه منصور شیخ اعزاز الحق صاحب دي مفتی رضا الحق صاحب مغفور الله بابا جی شیخ ظهور الحق صاحب احسان الحق صاحب او داسې زمونږ دیر بابا دا ټولي مشران چې څومره علماء کرام هغه دی وقتی ژوند دي رب کریم ته ور عمر دراز ورکړي الله چې کوم وفات شي د مغفرت نصیب کړي د شاه منصور د قران دا مرکز او د شاه منصور الله دا خانقاه د حدیث مرکز الله دا همیشه د پاره قائم دائم وساتي الله دا کوړي مراکز الله زمون قائم دائم وساتي الله زمون کراچي کې کراچي نواخلې تر خیبر تر بولانا پورې څومره مدارس دي د اهل دیوبند مساجد دي الله ته حفاظت فرمائے رب کریم زمون علماء اکابر چې کوم میدانونو کې الله ولاړ دي باطل قوتونو مقابله کوي الله ته حامی او ناصر شي زمون د ټولو مشرانو ته الله عمر دراز ورکړي کوم چې وفات شي دي الله مغفرت نصیب کړي ما والد محترم او تراغي ته ډېر دعا وکړي دا بار دا بهار دا بیاري الله دا خدای دې وجه الله هو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي الله ته په قبرونو انوارات وایي حاجی د چا رشتي نشته هغه ته دعا وکړي چې الله ورته پر رشتو کې برکات ورکړي د خوښې رشتي او د شریعت مطابق ورله الله ورکړي چا اولاد دی هغه ته دعا وکړي الله دې په مصالح اولاد ورکړي کله چا اولاد وي نه فرمانه الله دې ورته فرمان بردار کړي که زمونږ د سکول استادان او د مدرسې استادان او که موجود دي الله عمر دراز ورله ورکړي الله چې کوم وفات شوي دي الله مغفرت ورته نصیب کړي پروردگار عالم مونږ عاجز بندگان یو په عاجزه در نسوال کو الله مونږ ډېر عاجزان یو لیکن الله د خپل سوالو بخنه در نغواړو خپل بخنه در نغواړو په خپل ګناہوں باندې ډېر شرمنده یو لیکن الله ستا په در کې بلاس چت کړي دي الله په مسلمانانو چې کوم عذابونه دی وخت روان دي الله داتي چت کړي الله د بوسنیا وغیرہ مسلمانانو باندې کوم تکلیفات دي ہندوستان مسلمانانو باندې کوم تکلیفات دي کشمیر کویندو میندو باندې د برما مسلمانانو سره کوم ظلم او ستم روان دي الله د کشمیر بہو بیٹی چې دا رب کریم ټول دنیا کې هر ځای مسلمان ظلم کوي الله د مسلمانانو لاج تو ساتي الله د مسلمانانو بقا تراولي پروردگار د مسلمانانو تلاجو ساتي
الله دا اشرار و شر نے محفوظ ساتي، ظالمانو ظلم نے محفوظ ساتي. موږ د مدرسې ته د جمعات د ملګرو ته محلې د خلکو ته لوی خدمت یې کړی دی. د طلباو ته څه تکلیف په دې دومره وخت کې نه دی راغلی. دعا ورته وکړئ چې الله دې دې اجر ورکړي، پروردګاره ته ورله اجر ورکړي. که د کومو سره بغض وي الله هغو ته هدایت نصیب کړي، چې د کومو بالکل قسمت کې هدایت دي نو بس الله ته په خپلو فیصلو ښه پوهېږي. موږ ته الله محفوظ وساتي. ټول کائنات کې څومره مسلمانان دي الله د طلباء او علماء خدمت کوي، الله ته ورله د هغې بدلې په خپله باندې ورکړي. الله دا څومره خلک چې ناست دي که د چا څوک قرضدار وي الله د قرض د بوج د اخلاص کړي. د چا مور پلار د چا خپل خپلوان څوک وفات دي الله په قبرونو انوارات ووري. الله د چا د زړه څه مشکلات دي د بار د تلو ارادي یا دلته د نوکرو مسلې یا په امتحانونو کې پاس کېدو مسلې الله په هر څه کې کامیاب کړي. پروردګار عالم ټولو ته خپل رضا شامل حال کړي. قرآن و سنت سره محبت وساتي، مدارس و مساجد سره محبت وساتي. د خپل خوب پیغمبر په هر سنت د عمل کولو الله موږ ته توفیق راکړي. د ټولو په رزق حلال کې برکت واچي الله، د ټولو په صدق مقال کې برکت واچي الله. د دې مشرانو سپینګرو لاسونو اوچت کړي، ماشومانو لاسونو اوچت کړي الله دا زموږ په حق کې قبول کړي. پروردګار عالم زموږ کورونو کې خیر راولي الله، د شر نه موږ ټول محفوظ وساتي. پروردګار زموږ کورونو کې خیر راولي، شر نه محفوظ وساتي. زموږ ټول څومره مشکلات دي الله کار قسم دي الله د خپل غیب د خزانو نه حل کړي. الله د خپل غیب د خزانو نه حل کړي. الله که کومه دعاګانې کول په کار وما نه یری الله هغه زموږ په حق کې قبول کړي. الله د کوم شرورنا چې الله د هغه نه د پناه الله دعا کول په کار وما نه یری وی الله د هغه نه موږ ته پناه نصیب وساتي. پروردګار چا د دعا د پاره ویری هر قسم داغي مدعا وی الله ته ور خپل در کې قبول کړي. الله یا مال نمونه راضي یا راضي ما ته نمبر یاد دي او اپنی یاد دي الله چا د دعا د پاره ویری ته حامی او ناصر شي. الله په بهر ملکونو کې چې کم کم ملګرو ویلي دي هغه ته دې وخت د دعا ضرورت ته هغه ته دعا وکړي چې الله دا غي د زړه مرادونه د خپل غیب د خزانو نه پوره کړي. وطن عزیز پاکستان کې کم کم ځای کې مسافر دي هغه ته دعا وکړي چې الله دا غي خیر نصیب وساتي، شر نه الله محفوظ وساتي. زموږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ملګری مفتی سجاد الحجابی صاحب دې یا موږ سره هغه کې تعاون کوونکې مناظر ملت حضرت مولانا ندیم حقانی صاحب دې او داسې ورسره وګورئ زموږ مولانا عباد الله کاکا خیر صاحب دې، مولانا عبدالحق صاحب، نجم الاسلام صاحب تشریف راوړی دی. نور زموږ کابر علماء کرام دي، قاری احسان الرحمن محسن صاحب دې، دا غیرونه دي خاندانونه دي چې کم د عالم مجلس سره تعاون کوي دلته په دې ضلع کې په نورو ضلعو کې ټول پاکستان کې ټول دنیا کې الله دا ټولو حامی او ناصر شي. الله د ټولو غسای په خپل در کې قبول کړي. پروردګار عالم د ټولو غمنډ ترډ زمونږ د بنو ملګری دي، علماء کرام دي، د کمروت علماء کرام دي، د کوټي ملګری دي، هغه د دعا د پاره بار ویلي دي. زمونږ د ټانک علماء کرام ملګری دي، زمونږ د پېښور دي، د دیر دي، د لوی دي، رب پر دیر کې ډېر والا په علماء کرام دي. شاملي زمونږ ملګری علماء کرام، د سوات علماء کرام پرونم راغلي، د سوات علماء کرام، د دیر علماء کرام، د ملکن علماء کرام چې څومره زمونږ ملګری په ټولو علاقو کې مومندوی جنسي کې دي الله داسې په پېښور کې دي، شب قدر کې دي، داسې په کوهاټ کې، داسې په بنو کې، داسې په مومندوی جنسي کې، داسې په تیرا کې، په باړه کې چې څومره علماء کرام دي زموږ د اهل سنت والجماعت ملګري دي الله د ټولو حامی او ناصر شي. پروردګار عالم ټولو نه رضا شي. لاچی کې زموږ کوم علماء کرام دي د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت او هغه کې هغه مشران مولانا سید امانت شاه سے وی دعا د پاره ویلو، نور علماء کرام ویلو الله دا ټولو حامی او ناصر شي. د پټي زموږ کوم ملګرو پټي چمن ګلستان هغه ملګرو دعا د پاره بار ما سره هر وخت رابطه ساتي، هغه ته ډیره دعا وکړي چې الله دا ټولو حامی او ناصر شي، الله دا ټولو نه رضا شي. پروردگار عالم زموږ ملګری که په هر ځای کې دي، کراچۍ کې زموږ ملګری دي، هغه د دعا د پاره سو زلوي دي. زموږ بلال صاحب د هغې والده مخکې ورځو کې وفات شوی و، هغې ته ډېره دعا وکړئ چې الله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورله ورکړي. نور زموږ دلته پنځپیر کې ماماجي دی، عنایت الله خان ماماجي او د هغې زمان خان ماماجي دي، هغې ته ډېره دعا وکړئ الله ورته شفای کامله ورکړي. دواړه بیماران دي، الله ورته شفای کامله ورکړي. یا زموږ نور ماسیګانې دي، بیمارانې دي، ډېره دعا ورته وکړئ الله ورته شفای کامله ورکړي. داسې خپل خپلوان دي که ستاسو یې څوک بیماران دي چا
کاروبار کمزور وي کاروبار کې ولا برکت واچي زموږ امید دې ماسي زوی بهر ملک دې اتیک کیسر دې ماسي زوی دې فهیم دې هغه ټول ته ډېر دعا وکړي کاشف دې هغه ته دعا وکړي زموږ نور بصر سے زموږ ماسي زوی داسې شاهد ارشد څومره ماسي ځامن دي فرحان دې عرفان دې کامران دې سبار ملکونو کې دې سدل ته ټول ته دعا وکړي ماجد امین دې زموږ ماسي زوی هغه ته دعا وکړي حیدر علی دې محسن دې ټول ته دعا وکړي زه استاسو سو کې زه مغي ته دعا وکړي زموږ دې په دې محله کې ډېر مشران دي واقعي چې کوم وفات شوي دي یا دې نږدې واقعي یا د نور محلو هغه ته دعا وکړي الله جنت الفردوس کې ټول اعلی مقام ورکړي کوم چې بیماران دي الله دې ورله شفای کامل ورکړي الله ټول کاروبارونو کې برکت واچي د بازار ډېر ملګری دي ما ته ډېر ویلي دي کاروبار د برکت لپاره ټول ته دعا وکړي الله ورله پر رزق حلال کې برکت واچي د چا کورونو کې بیماری دي الله ټول له شفا ورکړي الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شه زموږ اولاد کلی عالمان با عمله کا کلی قاریان حافظان ته جوړ کا زموږ قاری زارلان سے دي جیلامت سے دي والد بیمار ده مقتدار ایتم دعا وکړي الله شفا کامل ورکړي زموږ د والد سے د کشر ماما هغه بیمار دی هغه ته دعا وکړي الله هغه ته صحت کامله ورکړي نور څومره بیماران دي مردان کې دي دلته دي خپلوانو کې دي پردو کې دي څوک بیماران دي دې محلي دي نور محلو دي کلی دي الله هغه ټولو ته شفا کامله ورکړي چا دشمنی طرف غنې دي الله ورله په محبت او په دوستۍ باندې بدلې دي الله زموږ د ټولو نه رضا شي الله زموږ د ټولو نه رضا شي الله آخر وخت کې موږ ټول ته دا کلمه په صدق سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله